بسم الله الرحمن الرحیم د کانسپټ ټي وي درنو لیدونکو ستړي مشئ زه یم شیر علي خان نن په پروګرام کې پی ټایم کې را سره ملمه دی ډاکټر جواد واصف څوک چې ایډوایزر دی ټو هیلث منسټر کې پی. السلام علیکم سر. السلام علیکم. ډیره مننه سر تاسو خپل قیمتي وخت راکړ. ثانک یو سو مچ مهرباني. ډاکټر جواد صاحب د ډیر وخت نه موږ اورو چې اصلاحات کیږي د صحت په مد کې او ډیر په لویه سطح باندې دا اصلاحات چې کوم دي شروع دي هغه څه اصلاحات دي چې تر اوسه پورې تاسو لګیا وئ یا تیر حکومتونو نه کړي او د موجوده حکومت وکړل؟ اصلاحات نوم چونکې لکه دا ډیر غټ ښکاري جی او واقعي اصلاحات راوستل دا نظام کې چونکې عمران خان کوم आवाज اوچت کړو چې ایجوکیشن سیکټر شو هیلث سیکټر شو یا نور ادارې شوي دا په یو طرف باندې سي طریقې سره روان شي. ټیک جی. د ایجنډا باندې تیر شوی حکومت کې هم حکومت او قتل چې د اسپیټالونو څه حالت دی. ټیک جی. کیونکہ یو مریض چې اسپیټال ته لړ شي نو زما نظر کې هغه ته درې شنو اهم ضرورت وی لکه ډاکټر اویلیبিলিټي جی ښه ماحول په اسپیټال کې جی وسره هغه اسپیټال کې کم ډایګنوستیک فیسیلیټیز وی ټیسټونه وغیرہ چې اویلیبل وي. ټیک جی. او سره تر څو پورې لکه مریض په ایمرجنسي کې راغی نو آی کې مو کوشش داري چې فری علاج وته اویلیبل شي. هیلث اداره چې دا یو ډېر غټه اداره ده. ټیک جی. او د دې د لاندې د یو بیچو نه راواله تر د بره غټ اسپیټالونو پورې پیښور کې چې کوم دي د ټرشري کیر هاسپټلز وي دا غټې ادارې وي. نو پخوا به داسې و چې دا به د یو منسټر او د سیکرټري دفتر نه کنټرول کېده او ټول فایل ټول نظام دا به دلته کې و. ټیک جی. اسپیټال سره دا اختیار نو چې هغه ځان له ډاکټر واخلي. اسپیټال په خپل اسپیټال مشر چې هغه سره دا پاور نو چې هغه ځان د دوی واخلي په خپل پاور باندې. ټیک جی. نو دې نظام ته وکتلی شو او مونږه د حکومت سره پرایورټیز ځان ته عمران خان چې کوم هیلث پالیسیز زموږ جوړ شو مونږ دا ځان ته ډایرکشن کې خو چې نه دا پاور چې کوم دی دا د لاندې لړ شي چونکې لکه په خواني نظام کې خو ډاکټر راغشتي کېدو نو کلونه پرې لګي. ټیک جی. داسې میډیسن راغشتي کېږي میاشتې پرې لګي. داسې کم اکوپمنټس لوکلی اغشتي کېدی شي چې ورپورټ کار دی هغه کېدی شي هغه باندې هم ټایم لګیدا. ټیک جی. هغه په نظر کې خودل شو مونږ سٹارټ واغشتو ابل حکومت کې د غټو اسپیټالونو. ټیک جی. غټو اسپیټالونو نه مونږ چې کوم دغه واغشتو نو نظام مونږ راوسته غته چې ام ټي آی وی چې نن سبا ډېر هاټ اینڈ برنینګ او یقینا ټول خلک وایي چې اسپیټالونو ټول پرایویټ شي ام ټي آی حواله سره خبرې کو خو زه دا وایم چې تاسو خو تیر ټرمز کې هم دلته په کې پی کې ګورنمنټو نو آیا دغه تیر ټرمز هم تاسو سره هیلث پالیسی نه جوړه کړې؟ عمره پالیسی تسلسل روان دی څنګه ما تاسو ته وی چې غټ اسپیټالونو کې مونږ ام ټي آی ایکټ راوسته. ام ټي آی ایکټ روح دا دی چې مونږه اسپیټالونو کې بورډز کېنول. ټیک جی. او بورډ لم د منسټر او د سیکریټریټ اختیارات ورکړه. ټیک جی. دا بورډ چې کوم دی دا حکومت هم بورډ کې نه. ټیک. دا بورډ اکاونټیبل دی. دا پرفارمنس نه کوي اوس د ایگزامپلز موجود دي کوم بورډونو کې کوم بورډز پرفارمنس نو کوم لري کړي. ټیک جی. نو دغه بورډ لا فند حکومت ورکړي. کم خلک چې پکې دي سرکاري خلک دي. ټیک جی. اسپیټال سرکاري دي. ټیک جی. دوی پکې سرکاري ده خو چې کم د صوبې ټول پاور به یو دفتر کې عمران خان چې څنګه وی چې پاور مونږ لاندې لاړ شي ګراس نو مونږه هر اسپیټال بورډ دا پاور ورکړو. ټیک جی. لکه اسپیټالونو خرچوي نه دي. ټیک جی. نو دغه بورډ څنګه ماته اوس سٹارټ کې خبر وکړه چې دغه بورډ سره اوس اختیار راغی چې د ډایرکټ ډاکټر غشتي شي. ټیک جی. دغه بورډ سره اختیار راغی چې اسپیټال کې کوم مشینری مونږ ډایرکټ جوړول شي. دوی ته مونږه فاینانشل and administrative power لکه د پیسو او نور د گورننس اختیارات ورکړي. نو دا غي د واجبہ اسپیټالونو سره اوس خپل فیصله کولو اختیار راغی او دا چې کوم طریقې یافتي ملکونه دي هم پاغي کې دا نظام هم اسټابلیش دي چې اسپیټالونو ټاول دا خو یو ښه خبره ده. بیا تاسو مخالفین دا خبره ولې په ګوته کوي چې ام ټي آی ایکټ چې کوم دی پرایویټایزیشن اړخته یو سیز روان دی. د کې وزیر دا خبرو کوم چې د هیلث سیکټر کې د بهر خلکو ډېر مناپلی اسټابلیش ده. پرایویټ سیکټر پکې انوالو دی هغه هم پکې پیسې دغه نو غیره جوړه شو جوړې دا نظام راشي د سرکاري اسپیټالونو بخشي پرایویټ اسپیټالونو ته بیا مریضان ناراضي چونکې د کوم یو بل نظام هم راوسته چاهي ته آی بی پی وي انسټیټیوشنل بیسډ پرایویټ پریکټس. تاسو په قتل د 2 بجو نه پس په اسپیټالونو بالکل خاموش شو. لیبارټری به ودرې د ایکس رے به کار نه کولو حالانکه حکومت او مغه ټیم به بهر لیبارټری روان وي ټیسټونه بهر کې نو موږ یو د جیب نه پیسې وتلې غریبانو یا هغه بهر په فیس دغه زیاتو سرکاري دیول باندې دغه فیس کمی ده نو هغه
مونږ چې داسې نظام په دې کې اسټابلیش کو چې د هسپتال کې مونږ یو داسې سیستم جوړ کو چې دا کم ډاکټران بهر پریکټس کوي د مازیګر کې دنه هسپتال کې پریکټس کوي ټیک جی نو هغه هسپتال لیبارټری نه به ټیسټونه کیږي د هسپتال مشینری به استعماليږي نو هغه هسپتال ته به فائدہ راځي لکه بهر به دغه نزي او مریضانو ته په کم قیمت کې دغه د خوخه ډاکټر ملاويږي په هسپتال کې دنه او د سره به د هسپتال خپل پرایویټ سوري چې کم ایمرجنسي وي یا کم فری سرویسز اب هم روان دا یو مریض ته ایکسترا چويس کریټ شو چې هغه د خوخه ډاکټر چې دغه پیډي به د زیارت پورزي یا د نخې پورزي هغه مازیګر کې هسپتال کې هغه باندې ځان ډایرکټ هم کتی شي نو دا هغه هسپتال فری سرویسز هم روان دي او سره دا موږ یو نوې فیسیلیټي راوسته چې د هسپتال مشینری فول ټایم فنکشنل وي نو هغه نه هسپتال ته هم ګټه کیږي او مریض ته به هم ته فائدہ وي دا د غټو هسپتالونو موږ اصلاحات وو د هغه نه پس موږ اوس د حکومت راغې نو زموږ هیلث منسٹر خبر پختونخوا ډاکټر هشام چې خپل هم ډاکټر دی هغه ډپارټمنټ سټډي کو د سی ام 7 ټرست او د خان صاحب ډایریکشنز نو موږ او قتل چې یره اوس په ډیسټریکټ کې حالات ډېر خراب دي نو مونږ هغه د ځل خپل فوکس کې خودو مونږ یو د صوبې یو ایڈوایزري کونسل جوړ کو چاهي کې مونږ ځان سره انټرنیشنل چې کوم ارګنایزیشن دي چې په هیلث په شوبه کې مونږ سره مدد کوي هم ځان سره په ټیبل کې کوم امپلیمنټینګ پارټنرز دي بالکل چې کوم ډونرز دي هم په ټیبل کې نول او مونږ په شراکت سره یو پالیسی جوړه کا دا پالیسی لکه صرف کاغذي پالیسی نه ده هیلث منسٹر خپل د قبایلی اضلاع یو ډیسټریکټ وزټ کا ټیک جی د نورث ډیسټریکټ یو علاقې وزټ کا هغه حل مونږ وکړو نو مونږ دا سوچو کو چې دا ځل به مونږ اوس د غټ هسپتالونو په خارونو کو شو اوس په د ډیسټریکټ غټ هسپتالونو ډي ایچ کیوز به د کال مونږ سټرنتن کو او بیا بلانه تحصیل پورې دا سيزو نو په هسپتال کې ماته اوس چې پهلنې شي زمونږ دا چې ډاکټران اویلیبিলিټي یا سپورټینګ سټاف اویلیبিলিټي نو مونږ او کتل چې کوم هسپتالونو کې ډېر ډاکټران دي ام ریشنلایز کړ منسٹر ډپارټمنټ خپل کې ناستو او هغه د سپیشلیټي مطابق امونګه هغه علاقو ته ترانسفر کړ ټیک جی دا څه وجوهات چې د کې پی چې کوم د صحت محکمه تقریبا 80 زره نه سیوا د چې کوم ملازمین دي هغه دي خو بیا هم په واکینګ ډیسټنس کې کومګه د پیښور دا چونکه پروینشل کیپټل دی وګورو نو ار یو امبولانس چې کوم دی رواني ریپر ټو لارج دغه فارموله تر اوسه پورې ختمه دغه خبره مونږ کوو نو دا مونږ چې ډیسټریکټ کې ګورا یو ډاکټرز اویلیبিলিټي نشته بل الته مشینری کار نه کوي ټیک جی لوکل فیسیلیټیز جوړې شوې دي اربونو روپو خرچه په راځي خو هغه فنکشن یې نشته ټیک جی نو چونکی دا خو سټپ بای سټپ کیږي نو اول د کې پوسټونه خالی د پیرامیډکس د سپورټینګ سټاف نو ډپارټمنټ طرف نه ډایریکشن لاړو اوس په صوبه کې 10000 خلک اوس ریکروټ کیږي ټیک جی چې دا غټ ایکسرسایز دی زموږ بل لحاظ سره چې نور خلک هم دې تراشي نو مونږ او قتل چې پالیسی جوړه کا نو آی کې مونږ ول ډاکټران شفت کړ او سم سپورټینګ سټاف او پالیسی مطابق مونږ وکړو چې اوس ډیسټریکټ ہوتا ہے د کوم سکیمانو ضرورت ټیک جی نو تاسو وګوره په دنیا کې چې هسپتال کې غټ هسپتال کې ټول اهم شی دی هغه اکسیډنټ ان ایمرجنسي ټیک جی چې هغه کې سپیشلایزډ او ټرین خلک موږ سره په خپل صوبه کې ډیر زیات کم دي ټیک جی نو موږ اوس دا سپیشل 63000 خلکو باوجود چې کم دي او چې دا اینیکل سنټر وی چې دا بالکل لکه دا ټراما او شي اکسیډنټ او شي چاته هارت اٹیک او شي د دې خپل سپیشلایزډ ډپارټمنټ دی چې هغه فرست دغه په هسپتال کې دغه کاری ټیک جی چونکه هغه ویرنس نو نظام کې دونه په نه وا اوس مستر څخه خپلم ډاکټر دی کوم ټیم مو سره ان بورډ دی زمو نېشنل چې کوم ټاسک فورس دی د هیلث د پاره هغه ټول ډاکټران دي نو فول ټایم په دې فوکس دي او هغه ځان ته پرایورټایز کړي موږ ګورو چې په 13 صوبایي حکومت کې یا په موجوده حکومت کې یا د کال 2019 بجټ کوم ګورو یو ډیر لوی پیمانه باندې چې کوم دی پیسې مختص شوي دي زیات تر موږ انفراستراکچر په نظر باندې نو غټ بلډینګونو پای کې د سرویسز کمې دي نو اوس دا تاسو چې د دې کال کوم پالیسی تاسو وګورئ بجټ هم وګورئ نو دا واحد بجټ دی چې هغه د هیلث پالیسی مطابق جوړ شوی هیلث پالیسی داسي چې هغه کې تاسو اوخه چې تاسو په صوبه کې څه پکار ریکوایرمنټ نو زبر صوبې خلکو ته خپل دا ریکوست کوم چې زموږ د صوبې د پاره د هیلث پالیسی تاسو چته کې نو چې په ډیسټریکټ کې هر کس ګوري ابو چې بالکل د پالیسی کې همغه لیکلي چې زما ډیسټریکټ ته پکار دي او بیا هغه نه پس د خپل د صوبې بجټ اوچت کی هغه بجټ کې همغه سکیمان راغلي چې کم پاغه ډیسټریکټ کې پکار دي لایک زه پتاته بلډینګونو خو ولاړ دي بهشکه اینی ډپارټمنټ نشته فل فنکشن ټراما سنټر پکې نشته آی سی یوز نشته سی سی یوز نشته د ماشومانو لپاره آی سی یوز نشته پکې چې ماشوم پیدا شي یا کمزوري وي هغه خپل یو آی سی یو وي یا کې هغه سټایم په ساتل کیږي د دین علاوه ټول هسپتالونه ډیجیټلایز کول غواړي چې هر څه بس لکه دغه شي دنیا ډیره مخکې تل د سکیمان په دې کې راغلي دي نو سی سی یوز به جوړيږي آی سی یوز به جوړيږي ان آی سی یوز به جوړيږي ټول هسپتالونه به ډیجیټلایز شي آیا دا چې کوم تاسو ټنیور پاتې دي د موجوده حکومت آیا دا چې کوم انفراستراکچر موږ په نظر باندې نو دا به ټول اون
بورډ شي په راتلونکي څلور کال کې کنه هوپفلی دا موږ چې کوم سکیمان د کړي ان شاء الله دا زموږ امید دی چې روان 2 کالو کې به ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال نو دونه سټرینثن شي چې ریفرل سیستم به دا غي نه کم شي نو بیا به اخیره کې موږ ټی ایچ کیوز ته تحصیل هسپتالونو ته نو هغه به سټرینثن شي او موږ غواړو چې د دې نه علاوه د کې 24/7 ډایګنوستیک سرویسز هم رواني نو هغه باندې موږ ورک روان کړی دي نو چونکی دا د اویا کالو یو سیستم اول هغه د لارې تر واستل بیا هغه ټیکول یا د کول نو دا ټایم لګي خو دا به علي په دې خلکو ته خفګانو چې حکومت دا نه نوټس کول ټیک جی نو د هیلث منسٹر صاحب ویژن او دا وی ټیم سپورټ او برنه پرایم منسٹر صاحب ډایریکشن او سی ایم په کمټمنټ نو موږ دا سکیمان چې کم دی دا موږ د ځل په بجټ کې راوستل او اوس په دې باندې هغه دې کومه غټه خبردار چې موږ ته انټرنیشنل فند ډیر راتله ټیک جی هغه فند به اخوا دی خو لګي د ټریننګ هر چا خپل خوخه وا چې کوم ارګنایزیشن په کوم ډیسټریکټ کې کار کول غوښتل یا چې هغه ته کم کې فائدہ ډیر و چې کوم کې به خورد ور ډیر کې نو آیا تاسو حکومت د دې لپاره هم یو نظام یو سیستم جوړ کړ چې نه چې کوم امپلیمنټینګ پارټنر راځي هغه اول صوبایي حکومت سره کوارډینیشن کوي دا ځل منسٹر صاحب کلیر کټ ډونرز ته وې چې ما تاسو او قتل چې ما تاسو خپل صوبې پکچر مخه ته کې خو دې زموږ ته هسپتالونو کې څه پکار دي او هغه سکیمان مو خپل بجټ کې راوسته اوس ما سره خپل ډومېسټک زما چې کم بجټ ته ما دې طرف ته واړو چې ما سره کم کمی راځي تاسو بوس راځي الته ما سره امداد کوي د دې نه علاوه زما خلکو ته ضرورت نشته زما صوبې کې خلکو ته اکسیډنټ ایمرجنسي ډپارټمنټس پکار دي ټراما سنټر پکار دي سی سی یوز پکار دي آی سی یو په ډیسټریکټو کې پکار دي هیومن ریسورس موږ ډاکټران لیګو اوس په نو ډاکټران ان شاء الله ان قریب موږ واخلو د دې نه علاوه زموږ پلان دا دی چې موږ ډیسټریکټو ته اختیار هم ورکړو ټیک جی چې کې بورډ جوړ شي هغه بورډ سره دا اختیاري چې ډایرکټ ډاکټر لري لکه اوس چې په سرویس کمیشن موږ ډاکټر یو نیم کال 2 کال په دنیا کې هیڅ چرتم لکه ما بهر نظام کې ما او قتل زلاړم چې ډاکټر کمی خپل هسپتال سره نوکری ټیک هغه هسپتال کې هغه خپل کار کوي هغه هسپتال سرویسز او ډپارټمنټ نو دا اصلاحات دي چې دنیا کې راغلي دي او نظام خښوي دي نو موږ هم په دې لار روانو او چونکی دا چې د کوم ماته واستو چې د الټیمیټ ټارګټ داري چې مریض ته په ډیسټریکټ کې ډاکټر اویلیبل شي ټیک جی الته ټیسټونو هر رنګ سہولت وته اویلیبل شي او چې څونه پر حکومت میډیسن په مت کې دا ورکول شي هغه وکړي ټیک نو آیا موږ اوس دا ویلې شو چې کوم موجوده سیټ اپ ته یا صوبایي حکومت ته هغه په دې کې سنسر دی چې خلکو له سرویسز ورکړي دا غي ډور سټپ باندې چې صحت یو کامن سیز دی دا خدای چا ضرورت هم راتللی شي دا چا ضرورت دی هم نو آیا تاسو په دغه کې کامیاب شوي نو ما خو تاسو ته د نه غټ سنسریټي د حکومت نه ښکاری او دې سره سره دا یو خبرونه تاسو سره 400 کې 422 لک آبادی ده 400 ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې کارډیولوژیست کوم دی نشته نو آیا دا 2 لک خلک چې کوم د زړه بيماري کې ظاهره خبره ده دا چې په روډ باندې په خور تر راځي یا د دې په هسپتالونو باندې بوج ما تاسو ته چې موږ سره په ډیسټریکټ اکسیډنټ ایمرجنسي ډپارټمنټ نشته جی چې هغه پراپرلی فنکشنل شي نو دا د ته وی ګولډن اورز ټیک جی چې دړه ټیک چاته شي دا یو خاص د وی چې د مریض له پټه باندې ورکړه بیا دا غي نه پس چې هاي سپیشلایزډ کیر پکاري ورته ته بیا په خبر تم بوتلې شي پنده تم بوتلې شي ایمرجنسي میډیسنز تاسو سونه پروواید کوي ډیسټریکټ ته یا کوم د پروینشل چې کوم ایمرجنسي میډیسنز ګورنمنت ډیر زیات بجټ هغه ته مختص کړي خو چې د کې په خوا قانوني اپیچیدګي وي هغه پاور په ډیسټریکټ ناظم سره او د کونسل نه اپروول غشتل نو موږ غواړو چې د دې هسپتال سره خپل پاوري لکه چې ډایرکټ هغه ته فند زی هغه غشتي شي لکه دا غشي نه چې دا به د دې پیچیدګونو روباسي او کار به اسانه ټیک جی نو چې څونه قانوني پیچیدګي دا د بهر شي هغه هسپتال سره دا پاور راشي چې د لدوي غشتي شي ډاکټر غشتي شي ازان ته اکوپمنټ کول شي نو زمانه خیال چې لکه قسم سرویسز به هغه انټرپټ کیږي ټایم ټو ټایم صوبه کې د عطایت یا د نان پروفیشنل چې کوم ډاکټرز دي دا غي ختمولو لپاره تاسو یو بورډ کار کوي هیلث کیر کمیشن بالکل جی تاسو مخالفین په غي باندې ګوتو چې په دغه اداره کې تاسو ټول چې کوم دی د یو کور خلک راځي کړی دي او تر اوسه پورې داسې دا وی څه کارویانې په مخ په نظر رانه دا تاسو ډیر خو خبرو چې دا تاسو ډیر برګری دا وی چې یاره لکه دا بورډ لکه حکومت هغه امپورټنس نه ورکی دي ته وی هیلث ریګولیټری اتھارټي د دې کار دا دی یو حکومت خپل هسپتال نو ډیفینټلی حکومت هسپتال کو په سټانډرډ جوړیږي ټیک جی د دې نه علاوه پرایویټ سېکټر کې چې کومې ادارې موږ سره پیرالل په هیلث نظام کې هیلپ راکړي دا هیلث نظام یوازې چلول د حکومت د بس کار نه په دنیا کې هم د سره پرایویټ سېکټر هم خپل لکه هغه انوالومنت دي هسپتالونو په کې کار کوي د کې هیلث فیسیلیټیز کار کوي د دې بیا ریګولیټری سټانډرډز امینټین ساتل د دې ادارې کار دی ټیک جی چې غلط سړی کلینیکونه کوي غلط سړی لیبارټریونه چلی
چې غلط سړی چې کوم دی غلط هسپتالونه چلی لکه ای کې ډاکټر نه وي ای کې دوی بیا جرمانه کوي دې کې داسې جی اوس دا زه تاسو ته صفا خبرو کوم دا اداره جوړه شوې ده او چې څنګه تاسو وګورئ په پاکستان کې یو میډیکل کالج جوړیږي هغه پی ایم ډي سی نه ریکګنایز کیږي د پی ایم ډي سی خپل سټانډرډز وي چې هغه میډیکل کالج هغه سټانډرډز میټ کی هغه علی ریکګنیشن ورکړي نو اوس زموږ د منسٹر صاحب چې خپل ډاکټر دی زموږ ټیم ممکن است اوس مونږه واړو چې دا اداره په داسې سټانډرډز روانه شي چې ریګولیټری سټانډرډز جوړ شي د جرمانو خبره چې ما ځکه وکړه چې یو ګوته دا مو چتیږي و چې دغه ادارې خپل یو پرایویټ اکاونټ ته چې کوم جرمانه راځي نو هغه پرایویټ دا تاسو ګورئ کې د ادارې کې ډېر غټ انټرونشن زموږ سپیشل فوکس دی مونږ اوس بورډ جوړ کو بورډ له مونږ ټاسک ورکړی دی چې د اداره کې چې کوم غلط خلک دي هغه تاسو وګورئ چې کوم غلط ریکروټمنټ کې غلط کارونه شوي دي نو دا اوورال دا اداره چې دا بیک بون دی د هیلث ډپارټمنټ بورډ له ټاسک ورکړی شوی دی امید دی چې روان 2-3 میاشتو کې به بورډ خلک اهل خلک په خزینو راولي او مونږ به بیا ریګولیټری سټانډرډز طرف ته لاړ شو نو دا به چې غواړي یو کال به غواړي چې دا یو د ادارې یو سټانډرډ جوړ شي او بالکل یو پراپر نظام ورته ډاکټر جواد واسف صاحب په لنډ ورځو کې مونږ وکتل چې ډېر لنډ وخت کې د ورځو په حساب سره تاسو په تورخم گیټ کې چې کوم دی یو فولي اکویپډ چې کوم میډیکل سنټر دی قائم کو د دې په شابه باندې سوچو آیا د وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم دی ډایریکشن چونکه دلته سر دا تاسو ډېر خولې دغه اوچت کو کم زما یو ډېر فیوریټ ایریا و چې زه پی ټی آی چې کوم تھنک ټینکس دی په هیلث ریفارمز کار کې مخکې نه کې انوالو یم پی ټی آی چې کوم ډاکټرز دغه مرکزی صدر هم پاتې شوم اوس مرکزی کنوینر یم پرایم منسٹر سره ټایم ټو ټایم دا موږ ډسکس کول هم ټیک دی دا مونږ بیسیکلی افغانستان زموږ ورونه دي بهشکه پښتانه دي نور پکې نور قومونه آباد دي زموږ یو سره لینکس دي او بل نیبرز چې کمی ته دنیا کې وګورئ یورپ ته لاړ شي یو روډ یې صرف په بورډ راشي څنګه چې موږ په موټر وې روانو چې 400 راغله سوا بیا راغله همداسې ملکونه داسې راځي څه بیریرز نه پې نو هغوی ولي بایچاره جوړه کړې ده ځکه امن دی هلته نظام اسټبل موږ غواړو چې موږ همسایه ملکونو سره یو امن راولو دا پرایم منسټر ویژن دی زموږ د قومي ادارو دا سوچ دی او د پی ټی آی حکومت هم پرایورټي ده نو موږ غواړو چې د افغانستان نه کم خلک راځي چې چونکې انډیا ته ځي هغوی علاج ته ځي یا کم نور نیبرینګ کنټریز دي پاکستان هغوی ته ډېر ارزان پروزي موږ دلته ښه نظام ورکولی شو ښه هیلپ دغه کولی شو زمونږ د ریونیو هم جنریټ کیدی شي او هغه خلکو ته په کم پیسو کې ښه علاج ملاویږي نو دا پرایم منسټر یو ویژن و چې یاره دلته یو ریفرل پوینټ جوړ شي چې دلته خلک راځي هغه انیشل د هغوی دغه کیږي او هغه ګایډ کیږي اکارډنګلی لکه کوم هغه پراپر ټریټمنټ ایمرجنسي کې ګاین ایمرجنسي ده یا ټراما شوې ده یا خوږ شوې ده هغه ټریټ کیږي او فردر هم مونږ بیا غواړو چې هیلث ټوریزم طرف ته مونږ لاړ شو دلته زموږ یو فلټر پوینټ او یو پراپر نظام وي چې بیا خلک د هغې نه ښه هسپتالونو ته دغه هسپتال څومره اکویپډ دی دا چونکې د باندې اوس منسټر سره سپیشل فوکس و چې دې کې تاسو لکه اټلیسټ چې دې کې الټراساوند ایکس ری شو یا ای سی جی شو دا غیر علاوه بلډ لیب شو ایمرجنسي کې کوم ټیسټونه پکاري یا داسې ډیلیوري روم شو پکې چې کوم ایمرجنسي کې بارډر باندې خلک راځي مونږه ورکول شو نو فلحال خدا مونږه اټ انیشل سټیج ورکو فردر ما تاسو ته چې مونږه پلان هم داري چې مونږ یو دلته هیلث سټي جوړ کو د ټرایبل ډسټرکټ کې چې هغه زموږ نیبر کنټری نه کوم خلک راځي چې هلته مونږ یو پرایویټ سیکټر هم انوالو کو او مونږ هلته یو پراپر هیلث ټوریزم دپاره یو نظام جوړ کو چې کې جاب اپرچونیټیز به هم راځي او سره به زموږ د هیلث کوم هاسپټلز د هغې نه به ریونیو هم جنریټ کړي نو اکانومي کوم آیو هیلپفل ثابت کیدی شي نو ماشاءالله ډېر داسې شي نه دي چې هغه پایپ لاین کې دي د حکومت پېښور کې مونږ ګورو چې ټراما سنټر جوړ شو ډېر ښه لیب چې کوم دی ستاسو د موجوده حکومت ورسره تیر حکومت هم ډېر زیات هغه شاملو هیلپ شاملو جوړ کړ دغه کم سنټرز داسې دي چې تاسو جوړ کړل چې دا اوسه پورې په هیسټري کې په لومړي ځل باندې کېږي مونږ جی تاسو ګورئ برن اینډ ټراما کوم چې دغه ډېر ټایم نه پی ټی آی پروجیکټ روان و دا ځل منسټر صاحب فوکس و پروینشل ګورنمنټ هو پرایورټي هم وه نو هغه مونږه ماشاءالله فنکشنل کو 120 بیډ زمونږه برن اینډ ټراما لکه یو سټیټ اف د آرټ دی ریجن کې مونږه خپل دغه جوړ کو چې کوم اوس خلک سوزي یا ټراماز کېږي او هغې نه علاوه زمونږ اوس بل پلان روان دی مونږه منسټر صاحب ډپارټمنټ په دې باندې کار سټارټ کړی دی چې مونږه ریجن وایز داسې ټراما سنټرز جوړ کو چې کوم انیشل ټراماز کېږي چې خلک سټیبلایز کېږي لیول 2 ټراما سنټرز یې کې او هغه خلک چې کوم دي چې کوم هغه لیول باندې ټریټ کېدی شي هغې نه علاوه بیا هغې نه های لیول 1 ټراما سنټر ته چې کنه های سپیشلایزډ کیر پکاري هغې ته نو دا زموږ اوس میپینګ روان دی اب هم انشاءالله کېږي ډېر داسې شیونه روان دي خو دا شیونه ټایم اخلي او موږ غواړو چې پیسه د عوامو €1 هم لګي چې داسې ولګي چې ډېر علاقه هم کور کوي او هغې را روان دور کې د هغې افادیت هم زیات وي نو دا برن اینډ ټراما سنټر پېښور کې کولو شو
د دې نه علاوه ماشاءالله زموږ یو ډېر غټ سکیم روانو د سواد سیډو ټیچینګ هاسپټل ټیک 500 کم غټ ټیچینګ هاسپټل چې کوم دی هغه زموږ ماشاءالله فنکشنل شو نو دا سي غټ سکیمان نور فنکشنل شو پایپ لاین کې زموږ غټ پېښور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي چې کوم د صوبې د زړونو سپیشلایزډ هسپتال وي هغه حکومت دا ځل فل فنډینګ ورته منسټر صاحب وکړو بلډینګونه او انفراستراکچر ډیر په نظر راغی خو بیا هماغه خبره چې سرویسز اوس هم چې مریض لاړ شي نو ډاکټر په انتظار یا تاسو کوم او پی ډي ته ورشئ نو هر یو سپیشلیست چې کوم دی بار 50-60 کسان چې کوم دی او پی ډي ناستي زه تاسو سره بالکل اګری کوم لکه تاسو ته ما وویل کنه چې زموږ ټول صوبه په یو ښار باندې فوکس ده ټیک جی ډیسټریکټ هسپتالونه نه دي سترنتن شوی ټیک جی نو ځکه موږ دا ځل په پالیسي کې موږ چې ډي ایچ کیوز دونه سترنتن شي ټیک جی چې هغه ډیسټریکټ په لیول باندې خلکو ته سپیشلایزډ کیر ورکړي شو ډي ایچ کیو نه علاوه تاسو باندې به اوس یو غټ بوج چې کوم مرج نوي ډیسټریکټس دي چونکې هلته هم د صحت بنیادي اسانتیاګانې چې کوم دي د هغې یو غټ بوج هم در باندې را روان دی دغې حوالې سره به خبرې کوو کتونکو دا مهال وخت شوی ده یو وړې شاندمي یو وړه شاندمه اخلو چېرته هم ځای به موږ سره اوسئ ویلکم بیک کتونکو دا مهال موږ سره ملمه دی ډاکټر جواد واصف سے څوک چې ایډوایزر دی ټو هیلث منسټر کې پی چې کوم د هیلث منسټري ده هغې کې ایډوایزر دی راځئ چې دوی سره د خپله مرکه په مخکې بوځو ډاکټر صاحب د بریک نه مخکې خبرې کېدلې مرج ډسټرکټ هم یو غټ بوج به په تاسو باندې را روان دی او بلکې راغلی هم دی ځکه چې هلته د صحت بنیادي اسانتیاګانې چې کوم دی د نش برابر وي دغې حوالې سره چې کوم دی صوبایي حکومت یا د صوبایي حکومت د صحت محکمه چې کوم ده څه کوي دا تاسو ډېر اهم پوینټ اوچت کړ چې زموږ د مرج ډسټرکټ روډ چې کوم دي ډېر ټایم نه لکه هغوی قانوني پیچیدګو کې هغوی سپریټ ساتلی شو اوس هغه پهلا نه زموږ سو کلچرلی دا سره لینک وطني څه ده خو بس اسی یو کیلومترو کې قانوني پیچیدګي به راغلی هغوی به نوې قانون کې نوې دنیا کې اوس ماشاءالله ان د سیم سپریټ چې کوم هغوی د کې پی حصه شو دا وګورئ چې واحد پرایم منسټر دی چې کوم زیات وزټس وکړل په شارټ ټایم کې بالکل مرج ډسټرکټ ته واحد سی ایم دی چې هغه مرج ډسټرکټ ته شارټ ټایم کې لاړ او واحد هیلث منسټر دی چې هغه ایچ اینڈ ایوری ډسټرکټ اف مرج ډسټرکټ خپل وزټ کو او هغه مطلب وکړه چې کوم د هغې د هیلث سیسټم څه حال دی ان د سیم لایټ اینډ سپیرټ چې کوم ما تاسو ته مونږ دلته کوو مونږ مرج ډسټرکټ کې همغه سپیرټ سره روانو مونږ مرج ډسټرکټ کې اکسلریټډ پلان او هغه امپلیمنټ شو اوس مونږ 1 year 3 years and 10 years پلان جوړولو کېو ډپارټمنټ نو 1 years پلان مطابق مونږ د مرج ډسټرکټ چې کوم ډسټرکټ هسپتال دی هغه کمپیوټرایز کوو هغې کې څونه مونږ اوس مونږ ډاکټران بلیږو یا نور سپورټینګ سټاف بلیږو پیرامیډکس شو نرسز شو د هغوی انسنټیوز چې کوم دي 200% به د نور ډسټرکټونه زیات دي چې هلته هسې هارډلز خو به وي که نه په ګراؤنډ باندې که موږ وګورو هلته د سیټل ایریاز په نسبت باندې ډاکټران به زما په خیال غاړه هلته ډېره کمه موږ چې زموږ ته به ګوره خلکو ته هغه فیوریبل ماحول جوړوي ټیک جی حکومت دې ویژن سره هغوی ته پیکیجز جوړوي چې لکه خلک هلته ځي چې لکه هغه اټریکشن جوړ شي د هغې نه علاوه مونږ انفراسټرکچر هلته غټ دغه اوس هغه دغه کې پریورټي کې اچولی دی اکوپمنټس ورکوو شته هسپتالونو ته نور سټاف ورته مونږ پرووایډ کوو خو مونږ دا غواړو چې لکه هلته کم امپلایمنټ کیږي کم دغري چې د هغه ځای مقابي خلکو ته هغې کې حصه ورکړي شي چې لکه هغوی ته یو میسج لړ شي د اونرشپ د هیلث فیسیلیټیز سیسټم اسټابلیشمنټ نه علاوه امپلایمنټ شو نور اپرچونیټي شو لوکل خلک پای کې مونږ دغه کوو انشاءالله ډېر را روان 2 کالو کې کال کې به انشاءالله هلته کلیر خلکو ته به په ګراؤنډ باندې فیسیلیټیز کې امپروومنټ او یو چینج ښکاره شي ډاکټر جواد واصف صاحب د خیبر پښتونخوا حکومت صحت کارت یو ډېره زیاته غټه کارنامه وه او یقینا دا د دې خلکو دپاره یو انقلابي قدم هم و ځکه چې غریب سړی به و د هغه به د علاج وس نه و خو چونکې دغه ډېر زیات وجړقېدو یا چې کوم دی مس کانسیپټ د دې متعلق خور شو یا هغسې کیش نه شي چې کوم د دې توقعات کېدل د دې دپاره تاسو یا صوبایي حکومت داسې صلاحي عمل نظر کې شته ګورې چې هر نوی شی چې راځي هغې کې پیچیدګي وي زموږ نظام دونه ماډرن نه دی هغې باندې لا ورک اپ پراپرلی نه شوی او چې وګورې دا د دې یو گیم چینجر لکه په هیلث نظام کې مونږ جی بالکل یقینا یو خلکو ورته ډېر په ښه نظر باندې کتلو یو انقلابي قدم و شپږ اووه روپو علاج لکه چې داسې لکه تاسو وګورئ سرکاري هسپتالونه اوور برډن دي بالکل زه اکثر خلکو ته زموږ پاپولیشن ایکسپلوژن شوی دی ټیک جی دونه زیات پاپولیشن زیات شوی دی چې هغې مطابق ادارو پلانینګ نه کړی په تېر شوی او یا کالو کې یا زیات وخت کې چې ټایم ټو ټایم زموږ سټیټسټیک مطابق 64% خو زموږ ځوانان دي نو هغه ولې موږ اون بورډ نشو اخیستېدلی ولې د هغې نه کار نه نو دې
دا باندې زیات حصہ خو ځوانان دي کی فیکٹر د ملک په کامیابی کې هم د ځوانانو خیال دی د ملټي سېکټورل اپروچ په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت جوړېدل هغه کې هم دغه ځوانانو یو غټ کردار ادا کړ نو آیا دغه ځوانانو اوس تاسو دلته یا په مختلف ځایونو کې هغه څه نشي یوز کولی همدا پرایورټي دا ګورنمنت چې کوم دی تاسو ګوره په یوث سېکټر کې وګوره لونز ورکړي کی مطلب موږ ورکو لونز ورکو چې لکه خلک سیلف سسټینبل شي ډېر لکان داسې ملټي سېکټورل اپروچ پکار دی د هیلپ لیول صحت کارت کې چې کوم موږ اوس لګیو هغه کم غلطي وي دا غلطي نه کیږي او موږ اوس حکومت دا ډېر غټ ډیسیژن واغشتو د سی ایم صاحب په لیول باندې هیلث منسټري په لیول باندې هیلث منسټر صاحب سپیشل انټرست نو سپورټینګ ډپارټمنټ موږ سره فاینانس سایډ نه سپورټ موږ دا 100% کوریج ورکو نو دا داسې شو چې گورنمنٹ سیکٹر کی یو شیز اوور برډنی یو کسته ایمرجنسی علاج پکاري او هغه گورنمنٹ سیکٹر کې هغه دغه ټایم سره نشي کېدی نو پرایویټ سیکٹر نه دا کستلی شي او هغه هسپتال چې د انشورنس په پیرولي نو هغه سپیشلایزډ کیر هغه تنه اغشتي شي نو دا د شو چې حکومت شته هسپتالونه مخ کوي او د دین علاوه مخ لکه وګوري چې یاره موږ ایمرجنسي کې هغه هسپتالونه چې اوور برډن دي او علاج کسته پکار دي بهر نه خپل فیسیلیټي اغشتي شي نو دا جی د ډبل سایډډ اپروچ دی یو تاسو ګورئ چې هسپتالونو کې چې کوم مفت علاج دی هغه روان دي او دا یو ایکسترا مونږه ټاپ اپ وکړو مریض ته هغه ته مونږ ایڈوانټیج ورکړو یو غریب سړی ذمہداري زه به دا اگزامپل درکم هغه ډایرکټ په आवाज راشي چې ستا ماشوم زوی د زړه کې سورې وروته پخوا به بې بس و अब دغه اوس ماشاءالله چیلنج سره هم تاسو بوزم داسې مریضان چې د زړه د سورو اپریشن په دې کارت باندې وشوي نو یو لکه یو شیسته چې وګوره یو ښه سایډ باندې نو ډېر ښه کارونه روانه خو چې غلطي داسي چې خلک ډېر نن سبا پروپاګاندا ډېر زیاته خلک پیلاوي او په سوشل میډیا نو فرانکلی سپیکینګ تاسو د ډاکټرانو صاحبانو چې کوم دي تنخواګانې ډېرې کړې دا وی ډېر زیات مطالبات هم چې کوم دي ومنلې شو یو ډاکټر چې کوم دی یو غنټه تقریبا 8000 روپۍ باندې حکومت ته پریوزي کومه فرانکلی خبرو کو تنخواګانې په لکونو کې دي او بیا هم د سرکاري ډاکټرانو صاحبانو رویه چې کوم دی د کلینیک په شان چې څنګه رویه د پرایویټ کلینیک په شان هغه په هسپتال کې نه نو یا تاسو د ډاکټرانو صاحبانو په دې رویه باندې یا چې کوم دوی سره نور سټاف ته چې یو مریضي هغه تاسو توجه ضرورت دی هغه تاسو د ښه اخلاق او خبرو ضرورت دی دی حواله سره تاسو زه خپل هم ډاکټر ما زه به تاسو دا وایم کنه میجورټي ډاکټران ډېر پولایټ وي جی دغه وی خدا سي لګ ډېر به اې داسې چې هغه نیچر نه داسې وي یا مطلب پرسنالټي پرابلمز وي چاته نو مریضانو سره هغه رویه ټیکنی کې زه بتاوم چې میجورټي او خیم چې هغه مریضانو سره هغه رویه خي اپارټ فرام دیٹ دا زموږ ایز ا ډاکټر یو مورل ریسپانسیبিলিټي جوړیږي چې لکه موږ مریض سره ګوره مریض چې ډاکټر رویه ګوري مينو ګوري دا ګوري هغه نیم خشي تسلی داسې شي نو دا لکه مورل سایډ د ډاکټر ډېر اهمیت لري او ډاکټران ډېر خوي او چې چا کمی زموږ په کار چې هغه سایډ تاسو چې دا دومره ریفارمز او اصلاحات موږ پالیسیان هم جوړ کړلې په دغه نوې پالیسیان او د ریفارمز نه پس چې کوم دی اوس د پوسټینګ او ترانسفر لپاره کوم سیستم دی څه نظام دی او ماغه سیاسي نظام دی کنه ماشاءالله دا واحد هیلث منسٹر دی چې هغه دی شي کې لکه یو پالیسی جوړ کړه په خوا یو کس د په خوا باندې هر چیز اوس د دې خپل کمیټي ده او په کمیټي کې د پالیسی لپاره خپل ټي او آر جوړ شوی دا غي مطابق پر لکه دا ډاکټر سره نه کیدا او هسپتال سره نه کیدا او خلکو سره نه خلکو سره خو ډیفینټلی دا ټول نظام د بیا ځان سره دغه ډاکټر خو په خپل انسان نه جوړ کیږي یو کس سرجن شو ټریننګ یو کو ټیک جی او غلر شو د کلی په بیچو کې ناشتي ټیک نو د کار خو اپریشن کول دي کنه ټیک نو چې دې په بیچو کې ناشتي یا د سيزي کې ناشتي نو کار سر نشو د دوز حکومت داسې پالیسی جوړه کړه چې کم کس خو سرجن ټرین شو یا دا کوم کې سپیشلایزیشن اب هغه هسپتال کې عمر شي کې تاسو یو کارنامه دام د وي تاسو بلا داسې سپیشلیست ډاکټران چې کوم دی هغه پټو پته نه و چې دا ډاکټر کوم سپیشلایزیشن کړي هغه راخکاره کړل نو ماشاءالله حکومت زموږ ایچ آر ډپارټمنټ داسې دغه نو هغه له سافټویر جوړ شو ټیک جی هغه سافټویر کې اوس مطلب ښکارا شو چې کوم ډاکټر به کوم ځای کې پکاري نو دا یو ډېر غټ دغه شو اوس موږ سره 3.5 الکانو چې کوم سپیشلایزیشن ټریننګ کو هغه مخبل علاقو کې دغه پاس سپیشلایز علاقه کې واچو چې کوم هغه ډومیسایل دی دا ډومیسایل بیس نه دی جی دا بیسیکلی ریجن بیس دی ټیک جی چې دا ریجن کې لکه کوم هسپتال کې دغه سپیشلیټي وي هغه کې نو هغه سکلم ځای نه شو هغه هسپتال کې هغه سپیشلیټي فنکشنل شو او عوام ته هم دغه فائدہ وشو نو دا یو میوچوال بینیفیټ دی لکه او چونکه لکه زه تاسو تم سوشل میډیا دور دی پروپاګاندا دونه زور ونی سي چې لکه هغه ښه کار چې کوم دی هغه خلک همیشه خاموشي ټیک جی
هغه هغوی ګوري. نو موږ دا سایډ ګورو چې عوام ته موږ د حقیقت شي ورسوي. ټیک ډاکټر جواد واسف صاحب نن سبا ډینګي چې کوم دی اوټ اف کنټرول ښکارېږي. ډېر خلک وایي د وبا خدای ولې د وبا شکل نه ورکوي، خو د ډینګي د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت څه کوي؟ دا جی ما تاسو ته وی چې مونږ کله افیس ته مونږ حکومت کې کال وشو کنه جی هر ایریا مونږ ټچ کړه. د جنوري نه مونږ په دې کار سٹارټ کړو. مونږ وی چې دا چې وبا صورتحال نه کی دا پبلک هیلث ایشو تاسو ګوره په صوبه کې با پسونه خلکو ته ملیریا کیږي د ماشي د وجې. بالکل. نو ماشي چې کم دی دا خو صرف د کې ولکه دی چې ډیفرنٹ ډپارټمنټس رول وي. لایک پبلک هیلث بناله جوړی چې صفائی وی لکه دا چې ټیمو خپل کس را لګي چې په ټایم باندې صفایانه کیږي. لوکل ګورنمنت چې کوم دی سی ان ډبلیو بروډ خجوړي چې وب پکې نو دريږي ماشو پکې هغه انډو چولو د پاره غدغل. نو دا یو ملټي سېکټور اپروچ دی. هیلث رول بیا دې کې راځي چې خلک اویر کی چې یاره د وسینه ځان بچ کې پلس اخره کې ټریټمنټ ورکی. نو ماشاءالله دا زموږ کامیابی ده چې تاسو مخکې 2017 کې په لکونو کې مریضان ډایرکټ موږ باندې وبا راغلی وه مړه شو پکې. بیا بل کالم خو ایفرټس شو او دې کالم نو لکه چې وګورئ په ټول صوبه کې دا کیسز د پریویس مقابله کې کم دی، خو مونږ چې هر داسې شی چې یو انسان د مرګ سبب جوړیږي نو هر خلک په خپل رول ادا کوي. نو ماشاءالله دا په سوونو کې دی لکه هغه وبا نه ده. عام پینیک د بچکولو د پاره یا صوبایي حکومت د مچردانو سپلین لري که شروع کړی د فور شو چې کم ایریاز مونږ آئیډنټیفای کړو. باندې ډېرې ګوتې اوچتېږي وایي چې یاره په دې کې کرپشن کېږي. هغه د 200 روپو مچردانۍ یا د 300 چې کوم د هغه په 1500 باندې حکومت ته حساب شوی ده. زه به تاسو ته د دې خپل ګورنمنټ سټینډرډز رولز لکه د ټینډرینګ او دغه پروسس چې کومي دا ریکروټ دا کم پروکورمنټ چې کیږي هغه باندې بیا مختلف ادارې دي لایک نیب شو انټي کرپشن شو لکه دا هغه بیا نظر ساتي. لکه دا سینه چې د ګورنمنت یو پروسس چې کم دی دغه او زموږ خلک صرف خبره وکي خو له خو بدایي چې لکه دا چې سره دغه اب مخې ترازی هغه خلک عوام متخین حکومت په نورم اکټیو کیږي. نو صرف پروپاګاندا نه بلکې نو ماته واستو چې حکومت اکشنز واغشتل. مونږ کوم علاقو کې دغه انډیمیکو نه کې مونږ نه چردانې سپریګانې او شوي ان ټایم باندې اوس ماشاءالله هسپتالونو کې دغه لپاره بیل واډونه جوړ شوي دي په ټایم باندې ټریټمنټ کیږي. لکه ماشاءالله د خیبر پختونخوا په لیول یا پنجاب کې پرایم منسٹر صاحب سپیشل انسټرکشنز او پرونو فیډرل منسٹر پیمس تلاړو. نو اوورال چې د پی ټی آی حکومت ته هغه فوکس ته مطلب چیلنج یې اغشته دي. نو دا ګورې چې دا شي نه پولیټیسایز کول پکار عوام کې پینیک نه جوړول پکار سداسي دا هغه کې بس سیاست نه کې لکه ځکه څه پتاو تاسو د پولیو اگزامپل درکما یقینا چې پولیو کې پروپاګاندا او شوا چې دا سي دي هغه ګورې تاسو وګورئ موږ سره یو ډاکټر صاحب دی اکثر موږ پولیو کې د کو خپل معذور شوی دی. نو دا هغه وخت انسان ته پته ولګي چې هغه دغه معذور شي خپل پیراشي. نو څه شي نه داسي چې په ټایم باندې ته آئیډنټیفای کړئ. پولیو خبره سره تاسو کړل څه وجوهات دي په پاکستان کې د پولیو کیسونو بیا په خصوص توګه موږ د خیبر پختونخوا خبرو وکړو چې څونه ریشو د هغه کې زیاته برخه چې کوم د خیبر پختونخوا د خلک اویر نه دي که د خلاف منفي پروپاګاندا زیاتې کیږي. د کې جی تاسو وګورئ د کې ملټي ډایمنشنل اپروچ چو کې نو د کې ډېر وجې دي. پولیو اداره کې خپل هم ډېر پولیټیسایز شوی و. نو ګورنمنت چې د زموږ د هیلث ډپارټمنټ نه کم خلک دي کې انوالو وو هغه لري کل اکاونټیبিলিټي بهر ځي کی وی او هر څوک اکاونټیبل دي چې هغه خپل سرویسز نه ور کوي کنه. نو هغه مطابق خو بل دا وی چې د هیلث ډپارټمنټ په پولیو کې دا رول دی چې دا خپل لوجستیک سپورټ ور کوي. لکه د اپریشنل دغه چې کم دی د خپل ای او سی وی هغه د یو افیسر وی هغه د دې ټاسک فورس چیرمن چیف سیکریټری یا سی می دغه انډر کار کوي. هیلث ډپارټمنټ دې کې را رول دی د خلک ورکی چې ویکسینیشن کې ودل سټاف ورکی یا په علاقه کې چې کم ډی چو دی هغه د سپورټ ورکی د علاقې له سره. نو د کې هم د دوانه سایډ نه انوالومنت هغه ګورنمنت دا کو کم خلک دی کې نو هغه اکاونټیبل کړ او اوس په ایز ا چیلنجینګ ټاسک کې غشته دي افیسرز لګیا دي کوم علاقو کې مسلې دي پاغه باندې د سپیشل ورک اپ سٹارټ کړي. ډیر مننه. په دغه اخره کې به د کې پی ولست څه پیغام ورکوي د صحت حواله سره؟ زبجی دا اوم چې حکومت فوکس ته مو غواړو چې په ډیسټریکټو کې هر سړی ته دغه پسونه نږدې علاقه کې د هیلث فیسیلیټي وته ورکړي شي. دا د عمران خان ویژن دی. سی ایم صاحب د هیلث منسٹر صاحب چې کوم خپل ډاکټر هم دی سپیشل فوکس یې دی. نو روان کال 2 کالو کې خو الله کړی و او کم مونږه بجټ کې سکیمان راوستل کم هسپتالونو زم فوکس دي. نو خلک به ډېر ښه بدلون سیکي او امید لرو چې پروپاګاندا باندې خلک یقین نه ساتي او موږ به عوام سره ټایم ټو ټایم انټریکشن موږ ګورم د هیلث منسٹر په افیس په لیول یو کمپلینټ سیلم جوړو چې چرته چا هیڅ قسم مسلې چې ډایرکټ موږ سره کومونیکیټ کوي چې هغه مسله په هغه ټایم سره موږ حل کولی شو. ټیک جی. خو آیا دا تاسو چې کوم اکټیویټیز شروع دي دا د خلکو
پټ پناه هم دي. نو آیا تاسو غنئ چې څه ګیپ شته دی چې تاسو کوم زمانم چې نن سبا د سوشل میډیا او د میډیا دور دی عوام به هر سنه آگاه ساتي چې لکه خلک اوس د غنټو کار په سکندونو کې وایي. ټیک جی. خو تاسو د انکاونټر کولو د لپاره د هغې میکانیزم نشته دی کنه چې کوم تاسو پروپاګاندا د صحت او جی مونږ ګورو جی چینلستان هم زموږ مرګري دي نور لکه مونږ غواړو چې سوشل میډیا ترو پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا مرګري ځان سره ان بودي هر ټایم او ان شاء الله عوام آگاه ساتو د خپل یو اکټیویټی نه چې هغه ته تسلی کیږي چې موږ کوم پی ټی آی ته ووټ ورکړو یا د حکومت ته ورکړو چې هغه زموږ هغه ووټ ضایع نه دی تللی. ډیره زیاته مننه ډاکټر جواد واسف صاحب ایڈوایزر ټو هیلث منسٹر. کتونکو دا زموږ د نن ورځې پروګرام کوم چې موږ ستاسو لپاره راوړو ان شاء الله راتلونکي هفته بیا ملاقات کیږي. هر چېرته چې روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ. د الله په امان.